غازی خالد تپوس کړی دی هغه بدبخت نه چې ته څه دعوه لرې زه نبي یم نو غوسه به نه راځي په ایمان وایې تا ته یو سړی وي ته څوک یې او یې ستا پلار یم ته به دا سړی ژوندی پرېږدې بیا پوښتنو کې نو هغه وایي ستا نبي یم د پلارانو پلار یم دا څوک ژوندی ساتلی شي ما ته وایي دا څنګه ریا کو وایي د قانون لاس کې اخیستی دی نه قانون هغې ته وایي چې مخکې د هغې نظیر وي تا ریمنډ ډیوس ریا کړ دی پیښور جج صاحب که تا کتاب نه لوستی لاشه د لاهور جج کتاب لوستی دی هغه راولی دا کیس هغه له ورکوی ورته وایي جج صاحب څنګه چې تا ریمنډ ډیوس ریا کړی دقه شان د غازي خالد ریا که خبره ټیک ده که غلط ده دی وایي هلته خو دباو د امریکې دباو ځکه مونږ ریا که زه ورته یم عجیبه سړی د امریکې دباو مني چې هغه ډېر لرې ده خپل د قوم خپل د عوام دباو نه مني لاس پورته کوئ دباو واچوئ چې غازي خالد مړ نه غواړم ژوندی غواړم انشاءالله په زوره ووایه په زوره ووایه ښه په زوره ووایه بیا دوی ما ته وایي چې مولانا صاحب هغه له خو مونږ دیت ورکړی ما نن اعلان کړی غازي خالد په کور کې دا اعلان بیا کومه دا وایم ما اعلان کړی بیا دا اعلان کومه زه نیم خبر چې د ریمنډ ډیوس څومره دیت و خو دا وایم که د هغې دیت 1 کروڑ دی تاسو 2 واخلئ که 2 کروڑ دی تاسو 3 واخلئ 4 واخلئ انشاءالله دا کپڑے به خرڅومه خپل مکان به خرڅومه د غازي خالد دیت به ورکوو انشاءالله په زوره تیار یې چندن قوم چندن قوم ستاسو ایمان معلوموم کوم کسان د غازي خالد دیت لا 10,000 روپے ورکولی شي خپل په ځای باندې ودرې گئے لاس پورته کړئ انشاءالله جزاک الله کینئ الله دا جذبه قبول کړي خدایا الله دا جذبه قبول کړي خدایا